سړی چې مور مړه شي خپي د مور امزولې زنانه نه وي دی کلي کې او رشته دارو کې خو د به فطرتي طور مینه د مور سره ځکه دا مور د اصل. نو آدم علیه السلام د خور نه پیدا شو نو د نارینه اصل خور شوله او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو نو د ښځې اصل نارینه شو. نو سړی به په پټو مینې او ښځه به په خاوند مینې او کنه سړی اصل خوره ده دی به په پټو مینې جومات ته به مانځله نشي راتلی وی لار نه اینما او د پټي پوله به داسې یینې چې زړه دې غواړي نو مانځله به راځي لار به نه ایني چمونځ به کور کوي او پټي کې به پوله سیده کوي ځکه دا د اصل دی د دې خورې نه پیدا دی او بیبي حوا خو د آدم علیه السلام نه پیدا شوله نو د ښځې اصل نارینه شو. ښځې ته ګوره دې ته جایداد معلوم هم دی چې زموږ څومره جایداد د دې ټول محور او مرکز چې هغه خاوند وي بس دا ټوله د خاوند نه چاپیره چورلی بس کور دی نه پټې دی نه خو چې یو سم خاوند وي بس نو د ځکه چې دا پیدا د نارینه ده. او بله مسله هم ده نکاح چې کله وشي نو ډیره قرباني په نکاح کې چا ورکړي ښځې ورکړي که خاوند ښځې ځکه ورور چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې پلار چا پرېښودو ښځې کلی علاقه در پسې پرېښودل ستا کلی ته کلی وي ستا مور ته مور وي ستا پلار ته پلار وي ستا قبیلې ته قبیله وایي. ښځې نه څوک تپوس کوي د کم کلی دا چېرته خپل کلی ښي کو د خاوند کلی ښي نسب د خاوند ښي کلی د خاوند ښي علاقه د خاوند ښي نو قربانیم په نکاح کې اول ښځې ورکړي او مینم د ښځې د خاوند سره ډېره سیوا وي ځکه د دې اصل چې دی هغه نارینه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده. تاسو دا پختۍ لیدي که انسانانو کې نه لیدي نو ځناورو کې خو دا پختۍ لیدلي که نه دا کږی که نه کږی که نه پختۍ داسې کږه نه دا نیغېږي که یو سړی نیغی نو مات ته به یې کي خو نیغه به یې نه کي. د دواړو جهادو سردار فرمایي وای دا بیبي د پختۍ نه پیدا ده د ضلع ایسر نه او دا کږی نو په دې کې به لږ ډېر کوږوالی وي او نفع به ترې اخلي خو بلکل یې سیده کوي نو نیغه به یې کې ماته به یې کې خو نیغه به یې نه کې دا پیدا د ضلع ایسر نه ده نو لږ ډېر کوږوالی به په ښځو کې وي دا بلکل سیده کېږي نه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی تقریر کو تقریر کې خلکو ته یوه لطیفه وکړه وی یو مار راغی وی یو پیر صاحب ته وی چې ستا نبیت کو وی پیر صاحب ورته وی چې زما نبیت مه کوه ته بیا خلق چیچې او خلق به وایي چې د بیت هم کړی دی او چیچل هم کوي هغه ورته زه بیت راته وکړه او خلق به نه چیچل بیت یې ترې مار لاړ نو چکونه به یې نه لګولو نو ماشومان چې مار وویني او چک نه لګوي نو د دې نه به روغ پاتې شي راغس به دیوالونو نه به یې تمبو د هغې مار د سر نه پوستکې ووته سر یې بلکل کټا شو چې پیر صاحب له راغی وی پیر صاحب ورته وی چې دا څه کوې ستا خو سر کټا شوی دی هغه ورته وی تا راته وی چې چکونه مه لګوه ټک مه ورکوه جو دې حد ته راورسېدلم پیر صاحب ورته وی تا ته ما د ټک ویلي و تا ورسره پرش هم پرېښی دی ځکه دې حل ته راورسېدې وی ټک مه ورکوه او پرش کوه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خلقو ته وی د دې قصې نه غرض ده ښه وی بیبیانو له ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ خو ټک هم پرېږدی او پرش هم پرېږدی نو هغه مار چل به رسره وکړي څنګه چې د هغه د سر نه پټ ختلی و بیا به ته وایي چې د ټوپۍ بوکره هغه به وایي چې نه پیشني بورقه بیا به ته وایي پیشني بورقه هغه به وایي نه پړونې ته به وایي پړونې هغه به وایي نه لوپټه ته به وایي لوپټه هغه به وایي نه سرتور سر. نو اشرف علي تنوي رحمت الله علیه دا نسخه وښودله وی ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ نو ژوند به م تېرېږي او که ټک هم پرېږدی پرش هم پرېږدی نو بیا به رسره وي د هغې مار هغه چل وکړي نه. به هر صورت نکاح کې قرباني چې ده هغه بیبي ورکړي خپل کور کلی خاندان یې پرېښودی او د خاوند نه یوه مطالبه نن دا ټولې بیبیانې کوي ا مطالبه دا ده چې خاوند ته وایي ما سره په خوږه خوله خبرې کوه زه کور کې په چار دیوالۍ دننه ناست یم پلار مور قبیله خاندان کلی مې پرېښودی او ته را سره په خوږه خوله خبرې نه کوي زما څه ځای شو ما سره صرف په خواږه خوله خبرې کوه ما ته سم اواز کوه بس زه ستا نه خپل مقام غواړم مقام درنه غواړم ما ته په سمه خوله باندې اواز کوه. به هر صورت دې کې رب العالمین پیدایش د آدم علیه السلام ذکر کوي ولقد خلقنا الانسان بشک پیدا کومنګ انسان من صلصال
داغه خوري ټنګار کون کنا من حمئ مسنون د هغه خټي بدبوئی کون کنا والجانو او پلار د پیریانو دا شیطانانو دا پلار نه دی د ټولو دا مشر ابلیس خلقناه پیدا کړی دی مونږه پلار د پیریانو پیدا کړی دی مونږه من قبل مخکې د آدم علیه الصلاۃ والسلام من نار السموم د اور ګرمنا هغه د ګرم اور نه پیدا شوی او آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوی نو دنیا کې هغه تکبر وکړو وې زه د اور نه پیدا یم او د خټې نه پیدا دی زه به دته سجده کوم چې میدان محشر شي او الله د آدم علیه السلام جنت اولاد جنت ته ولیږي نو شیطان به आवाज وکي یا لیتنی کنت ترابا کاش چې نن زم د خوري نه پیدا وي ځکه هغه د خوري نه چې پیدا او هغه جنت ته لاړل نو کاش چې نن زم د خوري نه پیدا وي چې جنت ته تللی وي نو ول جاننا پلار د پیریانو خلقناه پیدا کړی دی مونږه من قبل مخکې د آدم علیه الصلاۃ والسلام من نار السموم د اور ګرمنا